یا مولانا صاحب تفسیر میں راواشت احسن الکلام شیخ عبدالسلام رستمی په نوم باندې ډیرو مولیانو ځان سره مکتبو کې ایښی دی، وایي ډېر لوی سړی دی، علمي سړی دی. تفسیر میں راواشت احسن الکلام وقودها الناس والحجاره دغه ځای کې مې په نظر پریوته، سر نه مې شروع کړی و، مې وګورم چې څومره علمي سړی دی. زمونږ یو سني عالم په مکتبه کې ایښی و، مې ودرېږه تا ته زه ښیم چې دا څومره علمي دی. ما خو نو کتلې، اثر نه خو پرېږده، خو یو خطرناکه خبره مې راله شو، اوس ته جواب وکړه شابه. وقودها الناس والحجاره اوله سپاره کې چې الله پاک د جهنم ذکر کوي، وي د جهنم خشاک، دا چې جهنم به پې ګرمیږي، غرغنډې به شي، اور به پې تیز شي، دا به د دې خشاک به کاڼي وي، هغه کاڼي چې کمو نه دي کافرانو بوتان جوړ کړي وو، هغه کاڼي به وي. وقودها الناس والحجاره او هغه خلق به تې مراد وي چې کم د چا عبادت شوی دی، کفار. دا ځوان څه ترجمه کوي، اوس خو وفات شوی دی. وایي دې کاڼو نه هغه کاڼي مراد دي چې د باباګانو په زیارتونو پراته دي. ما مولانا صاحب پسې ټلیفون وکړو، مې دا ستا هغه علمي سټه وه 1400 کاله کې راواله، که چېرته تا یو حدیث پیدا که، یو د قول صحابي دی پیدا که، تابعین تبع تابعین ائمه مجتهدین مفسرین محدثین شارحین، یاره دا ټول امت لټ په لټ کا چا دا ترجمه کړې ده چې دین هغه کاڼي مراد دی چې د باباګانو په زیارتونو پراته. دا څومره تحریف دی په قرآن. مې دا ستاسو علمي سټه ده، ماشاءالله ډېر ښه علمیت دی. ښه دا د دې خلکو ترجمې دی او د دې خلکو تفسیر دی، او چې دا تفسیر چا سره ای څنګه اور التي وقود الناس والحجاره، دا توصیف ذکر کی د اور د جہنم تو زیادت ہیبت دبارہ، اور تعریف ہم دے پار ذکر کی شد اور نہ صرف دنیا اور نہیں مراد، اس دنیا دا اور رضان ساتا اور مبلوا دا اور د جہنم مراد دے. التی دا صلہ موصول صفت دبار دانا، وقود و وقود کے عام نحیان فرق کئی، وزن فاعول لے وہ بانی شکل الزوری وزن فاعول، دوسرے تو ما یوقد بہ النار مراد تیرے خشاک، ایو دے پزمی دو سرا وقود فعول لفظ ہے، آغمانا مصدری راضی بلے دل دتام خراتن کی دو زور دیں. التی وقود دا سور دے شرائے خشاک دیم چپائے بانی دا اور بلی او پائے بانی تیزی، خشاک اور تاشے نا تیزی کنا ڈیری اسوک دی دائے خشاک الناس والحجارہ خلق دی مشرکان و گٹھیم. الناس کے الف لام احدی دی خلق سے دو بدو ربکم نہ منکرین ایسا لگا اصلی مشرکان کافران. دول القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی تفسیر کرنا ندے پسی سورت آل عمران کی وئی دا وقود النار سوک دی خشاک دا اور کم خلق دی، دا اے پر لسم آیات کی فرمائے لی دی ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. حسب سرائیلی دیو جندے کے الناس نہ مراد مومنان نشا واسطے قرآن تحسر کرے پا کافرانوں کے خشاک دور چرے دا صرف کافران دی پدانشی ویلے کرے چاہ مومن سڑے بجانم تنزیبا وہ دا خشاک پتوروان نے استعمالی ذلیل کی نہ پائے کہ ڈیر خان مومن کے جانم تدید توہین
تذلیل د پار نے بلکہ صفا کول د پار ہے. نا اور و پر خلق بانے بلی نو سوال دار چ نور خشاک بینی بس دا خلق بے خشاکی نہ ظاہر دار صدا پر طریقہ دا تمثیل تشبیہ بانے دا خلق پائے کی دی پشان دا خشاک پشان دا خشاک اور کو بلی کی بھبل سلوانے اللہ کو خدا دا کا علم نے پسوانے بلی دا خلق بابا کی سوزی لگا خشاک چی سوزی بور کے بٹے کے سرنگ یا خشاک سوزی ناسو کل وقود لہا ایسل کی اور دارنگے والحجارت و گٹیم و گٹ سربا غور بلی گی یا گٹے وا پائے کی سوزی پشانت دا خشاک دیکھم دوارا کی ریش دلتا گٹو نسو مراد دیدی کدر اقوال مفسرینو یو دانے چرے کہ الافلام احدیدی خاص گٹے دا عبداللہ ابن عباس و ابن مسعود روایت دے و صحیح ثابت دے آیا گٹر شاید تا کبریت ہوئی گوگڑ و تمنگوائی دا گوگڑ و گٹے پائے بداور بلی ولی دائرہ بارہ وجی یو خدا دے سخت گرمی بلدار لمبے امن سختی بلدار شزر بلی بلدار شپائے کی بدبوئی الوگیم دیر زیاد کی او بودن پورین خلی یو قول خدا ہے دویم خدا ہے مراد دا گٹو نا گٹھری شدیے پر دنیا کی عبادت کرے سنگا پتور د بوتانو باندې یا متبرک گٹے گڼل یا گٹی چې په قبرون د پاسه لګولي او زیا گټه خولې دا خلق کنه دا ابن جوزی نقل کړي د ربی بن انس نا هغه معبودان ببای کی سوزی پشان د خشاک گټه او بګو ورځي او توي چې دا سا معبود دا سورۃ انبیاء کی دا قری نشتا سورہ انبیاء تنویات کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم تاسو ساسو معبودان من دون اللہ ود جہنم خشاکیم آ معبودان چې رګټو نه جوړ کړی اکثر سو رګټو نه دریم دار چیزا لشی چل دا الحجار عام دا الافلام جنسی اولی دار امتیاز دا پاروڑی دا دنیا اور پا گٹھ بانے نبلی اور دا آخرت اور پا گٹھ بانے بلی خشاک بے لرگی نہیں خشاک بے بے نہیں دا گٹی وقود الناس والحجارہ دارنگ آیات کے سورت تحریم کے شپگم آیات کے اوگو رہے اتوی یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ایمان والو زان بچ گئے اخپل بال بچو ٹبر بچ گئے چاند اورنا وقود الناس والحجارہ دیتا متشابہ آیتونم کلا ہوئی متشابہ پنیز بخاری دیتا ہوئی کہ دو آیتون یو شانی پا مضمون کی لیکن پا الفاظوں کی فرق ہیں دیتا عام اصطلاح چکم مشہور شیر ہے اس دیتا تائیدات ہوئی تائیدات ہونے دی تائید شر لیکن د یو خبر راغسته ده او پاغه کې د تعصب نه کار اغسته ده نو ماته د شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله غشعر رایات شو وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان ثوب من الجهل المركب وفوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان سوک چې د جهل مرکب جامه واغوندي او یا د تعصب جامه واغوندي نو هغه به د هلاکت سره
مخامخ کیږي، د مذمت او د هوان سره به مخامخ کیږي. آمدیم برسر مطلب وقودها الناس والحجاره. دغه متعمم مولانا صاحب وای چې د په تفسیر کې لیکلي دي چې د دې نه هغه ګټې مراد دي چې د هغې عبادت کړی شوی دی په دنیا کې، او وایي چې هغه ګټې چې هغه د اولیاو په مزاراتو باندې پرتې دي، او د دې سره ګول مول خبره بله ذکر کړې ده چې د نیکانو په خوا کې دفن کېدل دا یو بهترین عمل دی. د نیکانو خلکو د اولیاو د انبیاو په خوا کې دفن کېدل د دې د غوروالي خبرې نه خو چا انکار نه دی کړی، او نه شیخ رحمه الله د هغې نه انکار کړی دی. شیخ مفسر رستمی رحمه الله په صدد د بیان د رد شرک کې دی، او په دغه ځای باندې چې تاسو څومره تفسیرونه وګورئ تقریبا هر مفسر دا خبره راغستې ده. نصفی تفسیر الجلالین او دارنګه تفسیر البحر المحیط تفسیر د سید محمود آلوسی او نور مفسرین جبال العلم هغې ټولو دا قول نقل کړی دی څنګه چې شیخ رحمه الله په دې ځای کې 3 اقوال راغستې دي. نو یو قول دا دی چې د دې حجاره نه مراد هغه ګټې دي چې د هغې عبادت کړی شوی دی لکه د بت په شکل کې، او بیا یې فرمایلی دي چې هغه ګټې چې د هغې نه خلک تبرک حاصلوي په تبرک شرکي سره، او بیا یې فرمایلی دي چې هغه ګټې چې هغه په قبرونو باندې د معبودان باطلو په قبرونو باندې کمې ګټې ودرولې شوي یا کېښودلې شوي دي، او خلک د هغه ګټو تعظیم کوي، خلک د هغه ګټو نه عقیده ساتي چې دا ماته نفع راکوي، دا ماته ضرر راکوي، دا ماته نفع را رسولی شي، ما نه ضرر لرې کولی شي، ما ته ضرر را کولی شي. شیخ رحمه الله په دغه ځای کې او دغه متعمم مولانا صاحب وایي چې په هیڅ تفسیر کې دا خبره نه ده ذکر شوې. ما عرض وکړو چې که ته تفسیرونه وګورې په سلونو باندې تفسیرونو کې به تا ته دا خبره ملاو شي، او په دغه ځای کې شیخ رحمه الله زاد المسیر د ابن الجوزی باندې حواله ورکړې ده چې هغه دا قول د ربیع ابن انس نه نقل کړی دی. شیخ رحمه الله هغه آیه کریمه راوړې ده چې کومه آیه کریمه په دې ځای کې نور مفسرینو هم راوړې ده، او فرمایلی دي چې دا آیت د دې قول تایید کوي. په سورة الانبیاء کې په 98 نمبر آیت کې ارشاد دی د باری تعالی چې انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. اے مشرکینو تاسو به د جهنم خشاک یې. نو په دې قول سره شیخ رحمه الله وی چې وقودها الناس کې الناس همدغه مشرکین دي او دغه انسانان چې دغه عبادتونه کړی شوي دي او گمراه کوونکي دي. وما تعبدون من دون الله، او ستاسو دا معبودان هم د جهنم خشاک دی، مگر هغه معبودان نه چې کوم معبودان انبیاء دي، اولیاء دي، او دغه عبادتونه شوي دي، ملائکه دي، او دغه عبادتونه شوي دي، صالحون دي، دغه په امر باندې عبادت نه دی کړی شوی، خلکو په ناجائزه باندې دغه عبادت کړی دی. چې ورپسې سوره انبیاء کې الله جل وعلا دغه استثناء په خپل فرمایلی ده ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. نو انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، دا آیت کریمه صریح دی چې مشرکین دا د جهنم خشاک دی او د مشرکین معبودان باطله. نو په دې خبره کې څه بعد دی، په دې خبره کې څه غلطي ده چې شیخ رحمت الله علیه وویل چې هغه ګټې چې د معبودان باطلو په قبرونو باندې کې ښودلې شوي دي او خلک د دغه ګټو عبادت کوي او په هغې سره تبرک شرکي حاصلوي، په هغې کې نفع ګڼي، په هغې کې ضرر ګڼي، نو همدغه معبودان دي د مشرکینو، او قرآن وایي چې معبودان د مشرکینو به د جهنم خشاک وي، همدغه ګټې مراد دي. هر کله چې شیخ رحمت الله علیه داسې تفسیر کړی دی چې قرآن کریم د هغې تایید کوي، داسې تفسیر کړی دی چې اقوال د مفسرینو کې هغه موجود دی،
خو چونکې دغه مولانا صاحب بدعاتو طرف ته مائل دی، شرکیاتو طرف ته مائل دی او د شرک پر رد باندې خفه کیږي، نو د دې وجه نه هغه د دغه ګټو په بدۍ ویلو باندې هم خفه کیږي چې ته ورته ووایې چې یاره دا ګټې ښکلول نه دي پکار، دا ګټې په ځان پورې مګل نه دي پکار او دا تا نه ضرر به مرض نشي لرې کولی، چونکې دا خبره په هغه باندې بده لګېدلې ده. نو د دې وجه نه دا خبره راوچته کړې ده. امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه حجر اسود ته ویلي وو، امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح بخاری کې لیکلي انی لاعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر. اے حجر اسود ته یو ګټی ته چاته فایده نشي رسولی، چاته ضرر نشي ورکولی. شیخ رستمی رحمه الله هم دغه خبره کوي کومه چې د امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب خبره ده رضی الله عنه. او عمر رضی الله عنه فرمایل که چرته دا خبره نه وي چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم کتلی او چې ته یې ښکل کړی وي ما به ته نه وی ښکل کړی. دا په اهل بدعو باندې رد دی، یعنی هغه کاڼې چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکل کړی نه وي، موږ ته رسول الله د هغې د ښکلولو ترغیب را کړی نه وي، نو هغه به د محبت په طور باندې هم نه ښکلی چې جای چې هغه د تبرک شرکي په طور باندې د نفع د ضرر د اعتقاد په طور باندې ښکل کړی شي، نو دغه کاڼي ښکلول په دې وجه باندې حرام دي چې موږ ته زموږ دین د دې د ښکلولو څه اجازت نه دی را کړی، څه ترغیب نه دی را کړی، څه ثواب نه دی بیان کړی، رسول صلی الله علیه وسلم دا کار نه دی کړی. نو زه خپلو مسلمانان ورونو ته دا وایم چې د شیخ عبدالسلام رحمت الله علیه تفسیر یقینا چې المنهل الصافی بالکل د توحید او د سنت د درسونو نه او د هغې د دلایلو نه ډک دی، او هر چې دا متعمی وایي چې ما ته ویلی شوي چې دا علمي سړی دی، په خپل اقرار کوي چې دا اول سر نه مې دا تفسیر شروع کړو، زه درته دعوت ورکوم چې دا تفسیر ته مزید مطالعه که، خو د تعصب چشمې کوزي کا، د زده کولو او د انصاف چشمې دا په سترګو کا، او دا تفسیر نورم مطالعه کا. الله تعالی دې تا ته هم هدایت وکړي او موږ ته هم او تمام انسانانو ته. نو دعوت ول ورکوم چې خیر دې دا تفسیر نورم وګوره. اما دا خبره ستا چې دا علمي سړی داسې وي، نو بالکل علمي سړی هم داسې وي چې داسې یو تفسیر یې ولیکلو چې د پښتون قوم دپاره داسې خدمت وکړلو چې ته یې هم منې چې موافقو سره هم د شیخ رحمت الله علیه تفسیر موجود دی، د هغې په لایبریریانو کې مخالفینو سره هم موجود دی، او ټول خلک الحمدلله د تفسیر نه استفاده کوي. په پښتو زبان کې هم چاپ شوی دی، فارسی زبان کې هم چاپ شوی دی، بهترین تفسیر دی، او دارنګه په اردو زبان کې هم چاپ شوی دی، تخریج شده هم چاپ شوی دی الحمدلله. او اوس په تفسیر احسن الکلام باندې کار روان دی. عن قریب اوقاتو کې د الله د ذات نه امید دی چې دا به په عربي زبان کې او دارنګه په انګریزي زبان کې هم چاپ شي. الله سبحانه وتعالی دې دا تفسیر د شیخ رستمی رحمت الله علیه دپاره یو بهترین صدقه جاریه وګرځي، او الله رب العالمین دې مونږه داغه د فیوض او داغه د علومنا او داغه د المنهل الصافینا سیراب کی. وما ذلك على الله بعزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله.